کتابونو دا وکیل کړی دی یو بزرګونو هغه به چې د چا سره خبرې کولې کنه نو سلو ته به هم نه کتل یعنی چې چا سره به خبرې کولې لاندې به کتل داسې به کتل یعنی داسې به چاته نه کتل چې چا به سره خبرې کولې مخاطب ته به یعنی مخامخ نه کتل لاندې به کتل نو چې چاته تپوس وکړو یعنی دا دونه دغه ته ضرورت تاسو وګورئ نه نو هغه ورته وایي هغه بزرګ ورته وایي چې ګوره دوه خبرې دي دوه ګوره یو دا چې زه د چا سره خبرې کوم نو دا به زه پیژنم او دویم دا چې زه د چا سره خبرې کوم نو دا به زه نه پیژنم نو دا زما چې د چا سره د خبرو موقع ملاویږي او زه پیژنم یعنی د چا سره چې خبرې کوم او هغه خلک زه پیژنم نو هغې ته خو د کتو ضرورت نشته ځکه چې هغه خو به زه د اواز نه پیژنم نو کتلو ته څه ضرورت دی او دویم دا وي دا څوک چې زه نه پیژنم نو هغې ته د کتو پیدا ماته نشته ځکه پیژنم یې نه نو زه ولې به راوګورم خیر داسې خو نن سبا خلک نشته خو دا خیر دی دونه احتیاط دا د احتیاط په باره کې دا واقع ده چې د خپلو نظرونو دونه حفاظت به کوو چې نه بره بالکل نه دي کتلي دا د بعضې خبر د بزرګانو یا د علماو یا د صحابه کرامو دا کوم واقعات چې ذکر شوي دي په کتابونو کې علماو ذکر کړي دي نو دا زموږ ستاسو د زده کړې دپاره ده مونږ به دې کې زموږ دپاره یو ډېر لوی سبق پروت دی نو مونږ یې بیانو د دې د وجې تاسو ته بیانو چې تاسو د دې نه څه زده کړه وکړئ چې ګوره څونه احتیاط یې کوو هغه څه وایي بزرګو وی ګوره دوه قسمه خلک ته زه ما چې د چا سره د خبرو موقع راځي یو هغه خلک ته چې پیژنم او یو هغه خلک چې نه پیژنم نو چې کوم زه پیژنم نو هغه خو زه د اواز نه پیژنم کنه نو چې ما سره خبرې کوي نو بره ورته ولې وګورم دونه پورې د نظر دونه احتیاط به کوو ښه پاتې شوله دا چې د غلط نظر د نظر د استعمال به دونه احتیاط کو او چې کوم زه نه پیژنم نو هغې ته زما د کتو فایده څه ده خو زه نه پیژنم کنه نو ولې ورته وګورم او مونږ